السلام علیکم. نن به موږ ډسکس کوو سیاسي استحکام، اسلام او سیاست. سیاست اصل کې د یو قوم، د یو معاشرې، د یو علاقې هغه اجتماعي سوچ یا هغه فکر چې په هغه باندې موږ یو معاشره د هغه تدبیر جوړو، هغه ته یو احسن طریقه ورښیو چې په هغه باندې خپل زندگی تیره کړي. اوس ګوره که موږ د خپل ریژن ته وګورو، د علاقې ته وګورو، نو سیاست زموږ سره په دوه قسمه باندې دي. یو زموږ سره عملی سیاست دی، یو زموږ سره نظریاتي سیاست دی. نظریاتي سیاست کې میډیا والا هم لګي، مفکر دانشور هم لګي، هغه یو نظریه پیش کوي، یو عقیده پیش کوي او دغه پیروکاري او په هغه باندې عمل کوي. یوی عملی سیاست چې کم کې ما او تا لګیږو، کم ما او تا کو. بیا عملی سیاست په دوه طریقو کارو باندې دی. یو انتخابي لاره ده او یو انقلابي لاره ده. انتخابي لاره کې د یو نظام د چلولو لپاره یا یو موجوده نظام مضبوطول لپاره موږ انتخابي لاره اپناوو، او انقلابي هغه چې کله ته د نظام نه بایکاټ وکړي او ته دا په خپل ذهن کې وي چې دا نظام زه نه منم او زه یو نوی نظام جوړول غواړم، نو دغه لپاره انقلابي لاره ده. خو دلته چې کم زموږ دا سوچ دی، کم دا فکر دی زموږ، نو دا زموږ دا انتخابي لاره ده، انتخابي سیاست دی چې په انتخاباتو په تر باندې موږ خپل ځان له داسې نماینده وټاکو چې کم موجوده نظام دی دا نظام مضبوط کی او دا بهترین نظام د دینه جوړ کی او قوم له، علاقې له او ملک له خوشاله او ترقې نه راولي. ګوره یو باشعور مسلمان هیڅکله غیر سیاسي نشي کېدلی. په دې کې به سیاست موجودي، ځکه چې سیاست موږ ته اسلام راخوستلی دی. اسلام یو مکمل ضابطه حیات دی، اسلام یو مکمل دین دی او په دې دین کې سیاست هم شته دی. نو اسلام موږ ته د سیاست طریقه کار او سیاست هم راخوستلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا په هر یو مسلمان باندې لازم ده چې دا به د اسلامي معاشرې لپاره جدوجهد کوي. په بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په بنی اسرائیلو کې به په وخت سره پیغمبران راتل، د هغو به دا خبره وه چې په دې قوم کې یووالی، د الله تعالی فکر، د الله تعالی عبادت وکړي دا خلک، دا یوه نظریه شي، یوه د دې خلکو عقیده شي او دا خلک په احسن طریقې باندې خپل معاملات او د خپل ژوند وخت تیروي. نو دې نه دا ظاهریږي چې اسلام موږ ته سیاست راخوستلی دی. په بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې زه آخري پیغمبر یم، زه آخري نبی یم، زما نه بعد بل نبی د دنیا ته نشي راتللی. دا په دې ټولو مسلمانانو باندې، دا په دې ټولو اقوام باندې فرض ده، لازم ده چې دا به د الله تعالی پیغام، د رسول الله پیغام، د مسلمانانو پیغام، دا به یو بل ته رسوي. دا په هر یو مسلمان باندې فرض ده، لازم ده په دې باندې. نو که موږ دې ته وګورو، نو موږ سیاست د اسلامي نظریې دپاره کوو، موږ سیاست د اسلامي طریقه کار دپاره کوو، موږ سیاست د اسلامي اصولو دپاره کوو. نو زموږ چې کوم دا سیاست دی دا عبادت دی، خو د بده مرغه یا د څو وجوهاتو د وجې زموږ نه سیاست پاتې شوی دی. سیاست موږ دې حالات ته رسولی دی چې موږ بل ته یو بل ته وایو یاره ته زما سره سیاست مه کوه. ګوره دا څومره عجیبه خبره ده. موږ دا وایو چې یو بل سره سیاست وکړو، سیاست عبادت دی، سیاست ته کمره ده، رڼا ده، خو موږ هغه لیول ته سیاست رسولی دي چې اوس موږ دروغو ته، کاروبار ته، روزګار ته زموږ د خلکو د سیاست نه انویسټمنټ جوړ کړی دی. نو په دې طریقه کار باندې دا اډو سره سیاست دی، نو دا د یو اسلامي معاشرې لپاره سیستم نه جوړوي. سیاست به موږ د دې لیول لپاره کول چې غیر دینه مسلمانان کو، هغو ته دعوت اسلام ورکو، هغې ښې لارې ته راولو، هغې اسلامي لارې ته راولو. اوس خو موږ پخپله یو بل کافر کوو، پخپله په یو بل باندې د کفر فتوې لګو، پخپله یو بل ته یهودیان ایجنټان وایو، پخپله یو بل ته مرتد او کافر وایو. نو دا سیاست نه دی، دا یو اناپرستی ده، دا خپل یو سوچ بل باندې غالب کول دي، دا خپل ځان اقتدار ته رسول دي. ګوره وایي ته د بل د دروغو خدایان مه کنځه، هسې نه چې ستا د رښتینې خدای ته دې کنځلې وکړي یا په هغه پسې خبره وکړي. نن سبا موږ سیاست دې لیول ته راوستی دي چې بالکل ګالم ګلوچ، کنځلې، اناپرستي، یو بل غیبت، یو هم دا سوچ نه کوي چې آیا د سیاست مقصد څه دی. سیاست به موږ له احسن طریقه راکوي، یو ښایسته طریقه د خپل ژوند د تېرولو یو بهترین عمل به موږ ته ښیي. سیاست به موږ کې داسې شعور پیدا کوي چې موږ به د خپل علاقې د قوم دپاره خیرخواهي جوړو. موږ سیاست ډېر لیول ته رسولی دي چې په یو ملک کې، په یو سټیټ کې، په یو ریاست کې کوشش دا کوو چې یو ګوند راپاڅېږي او دا بل خراب کړي. کو هغه ښه کار وکړي، هغه وله په
نیگیټیو سایډ ته به کو هغه نیگیټیو سایډ وکي هغه ول ښه نیگیټیو سایډ ته به لکه په بالکل په من کې هغه اپریشیټ کېدو دغه د سیاست لیول ته کوم ماده هغه په من کې ختمه شوې ده نو دا ګوره سیاست نه دی دا موږ صرف انا پرستی انویسټمنټ کاروبار دی راغستو سیاست به د یو معاشرې لپاره داسې تدبیر د معاشرې ته کم مسایل دي هغه په اسان طریقه باندې حل شي او یو مسلمان یا غیر دینه د کوم دی هغه اسلامي معاشرې ته راولي هغه صراط المستقیم ته راولي هغه ته دومره موټیویټ کی او هغه باندې اسلامي ته کم هغه سود دی هغه په هغه باندې غالب کی دغه سیاست نه وي چې یو مسلمان ته یو خپل رور ته د وډ د پاره د کورسۍ د پاره ته کافر وي ته ورته مشرک وي یا دې ته هم سیاست نه وي ته یو عالم دین ته یو مولا ته په سیاست په نوم باندې ته هغه بدنام کی هغه ته کنځل وکي بلکې اسلامي سیاست داري چې ټول مسلمانان به په یو پیج باندې یو درد به یو به تکلیفي او دا کوشش وکړي چې موږ یو بهترینه معاشره جوړ کړو یو اسلامي معاشره جوړ کړو او غیر دینه هم د پاکي خاورې ته د پاکي لارې ته او جنت ته راولو والسلام